نو لسن پیاز خوراک ناروا دي. ولې؟ ځکه دا سبب د بدبو د خولې دی. نو نسوار چې څوک د هغه د خولې نه خو ډېره بدبو راځي. نو په دې حالت کې جومات ته تلل، په دې حالت کې تلاوت کول، په دې حالت کې دعاګانې ویل دا نامناسب دي. ثناء الله بھائی دا سوال کړل چې یو سړی قبرستان کې روان دی او په خوله کې نسوار پراته دي، دعا کوي، دا څنګه دي؟ دارنګې د دې په شانته یو بل سوال هم دی چې بعض خلک داسې وي چې هغوی په جومات کې ذکر اذکار ته ناست وي، تلاوت ته ناست وي او په خوله کې نسوار وي. نو د دې جواب دا دی، ګورئ عزیزانو، تلاوت کول، دارنګې دعا ویل دا یو ښه عمل دی، او نسوار دا یو ناجایز عمل دی. ګوره نسوارو سره خولې نه بدبو راځي. نو ته دلته جومات ته هم راځې، جومات کې دې نسوار کړي، یا دعا وایي، ذکر کوي، په دې وخت کې دې خوله کې نسوار وي، نو دا بېادبي ده، دا بېادبي ده. ګوره حدیثو کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایله چې یو سړی پیاز وخوري نو هغه دې زموږ جومات ته نه نږدې کېږي، ځکه د دې وجې نه خلکو ته هم تکلیف میلاویږي، فرشتو ته هم تکلیف میلاویږي. نو لسن پیاز خوراک ناروا دي. ولې؟ ځکه دا سبب د بدبو د خولې دی. نو نسوار چې څوک د هغه د خولې نه خو ډېره بدبو راځي. نو په دې حالت کې جومات ته تلل، په دې حالت کې تلاوت کول، په دې حالت کې دعاګانې ویل دا نامناسب دي. پکار دا دی چې نسوار مونږ پرېږدو، او که به هم یو سړی نه پرېږدي خو د ذکر په اذکار په ټایم کې، د تلاوت په ټایم کې د نسوار کولو نه بالکل احتراز پکار دی. والله تعالی اعلم بالصواب.